بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو ګرانو اوریدونکو پروګرام نیوز راوند اپ کې ستاسو ورور ستاسو کشر ستاسو بچی الف خان شیرپور د FM 93 ریډیو دلبر 400 نه ایخ پنیغه ګرانو اوریدونکو سینه تاسو ته پته چې روزانه د دلبر ریډیو نه پروګرام نیوز راوند اپ تاسو ته وړاندې کیږي او په دې کې د ستاسو په مسلو باندې خبرې ترې کیږي. دغه لپاره باقاعده موږ تاسو له نمبر درکو یا زموږ د دلبر ریډیو کوم د فیسبوک پاڼه ده نو په هغې باندې موږ لایو راځو او په کار ده چې تاسو په هغې باندې خپل کمنټس کوئ خپل رایې ورکوئ او چې څه قسمه مسلې وي نو هغه زموږ سره شریکوي. باقاعده زموږ هغې ته ټیم ناست یو هغه په خبرې چې کوم دی نو هغه موږ دلته کې چارواکو ته وړاندې کوو. ګران اورېدونکو نن په ټول ملک کې چې کوم دی بارانونو ډېره زیاته تباهي کړې ده. په سوونو ځانونه چې کوم دي نو هغه ضایع شوي دي. په دې کې سند کې او پنجاب کې بلوچستان کې ډېر کافي نقصان شوی دی. خو زمونږ په پښتونخوا کې چې کومه ناوړه پیښه بېګا د شپې راغلې ده نو هغه په بره دیر کې راغلې ده او 12 نه زیات کسان چې کوم دی هغې کې یو شمېر ماشومان دي هغه په دې کې شهیدان شوي دي او په دې باندې غر چې کوم دی نو راڼلېدلی دی او هغه راښویدلی دی او هغه غر چې کوم دی نو په دغه کور کې هغه ټول په کمرو کې هغه بند کړي. ډېر یو افسوسناکه دردناکه بوږنېدونکې پیښه مخې ته راغلې ده په بره دیر کې او یقینا ډېر زیاته صدمه په دغې موږ ته میلو ده. نو زمونږ به ټولو خو دیر کې یو خو داسې په نورو غریزو علاقو کې وي یا په میداني علاقو کې وي زمونږ دا غږ اوري نو په داسې حالاتو کې احتیاط کول پکار دي. نن چې کم دغه موسم دی بارانونو بیا پیشنګي شوې ده دلته کې خامخا چې که باران کیږي نو هغه د رحمت په ځای زحمت ګرځي. خو د دیر دغه ناوړه پیښې ډېر زیات دردولو. د دې دپاره لا تر اوسه وزیر اعلی خیبر پښتونخوا یا صوبایي حکومت څه قسمه اعلان نه دی کړی او نه داسې څه غږ پرې راغلی دی. خو په کار ده چې په دې باندې غږ پورته کړي او دې طرف ته پاملرنه وکړي او د دغې خلکو چې کوم نقصان شوی دی د هغې ازالو کړي چونکې دغه نقصان دا هرگز نشي پوره کېدی. ځاني زیان شوی دی خو بس چې مر له ویبانه نه وي نو مرګ به نه وي. او بیا اپنی مدد آپ د شپې 12 بجې هغه ضعیف خلکو چې هغوی کوم کوشش کړی دی هغوی ته موږ په دې باندې خدای تحسین پیش کوو چې دغه خلکو د راویستو یو ډېر برپور کوشش کړی دی او دغه خلک یې راویستي دي مړي راویستي دي. اوس هم هلته کې لا کاروي روانه ده خو 12 نه زیات مړي چې کوم دی هغه د دغه پیښه کې راوتلي ده. په بره دیر کې بېګا د شپې دغه پیښه مخې ته راغلې ده. نو دغه یو افسوسناکه پیښه دغه هم درسره شریکوله چې څوک هم په کچه آبادو کې اوسیږي یا کچه دیوالونو خوا کې تیریږي نو په داسې موسم کې هغوی د احتیاط کوي او چې په غریزو علاقو کې کم د غرونو چونکې هغه کورونه داسې دي دا نظام الله پاک چلیږي نه په غر کې داسې ځای کې کور جوړ کړي وي چې بره پې د پاسه غر وي نو څه ټیم هم دغه غر چې کوم دی نو ښویېدی شي. خو دا بېګانه پیښه چې کومه ده دا یو ډېره زیاته دردناکه پیښه ده. ګران اورېدونکو خبرې ترې به کوو په نورو موضوعاتو باندې خو مو تاسو را سره خو هم رابطه کولی شئ په دغه 0390 په دې باندې باقاعده تاسو میسج کولی شئ ستاسو په علاقه کې څه مسله وي چونکې نیوز راوند اپ دا صرف د 400 نه دی خو موږ مثالونه د 400 ورکو. موږ چونکې 400 کې ګرځو نو 400 کې چې څونه مسایل وي نو په هغې باندې خبرې ترې کوو او دغه مسایل په هره ضلع کې وي دا نه چې بله ضلع به زموږ نه بهتره وي. سباله د تحریک انصاف طالب علمانو دغه یو دړاکه ورکړې ده د ډېرو ورځو نه په ټیک ټاکو باندې او په سوشل میډیا باندې هغوی احتجاج کوي. نو کتې به شي چې دغه احتجاج کیږي که نه یا دا زباني جمع خرچ خبره وه چې څنګه تېره جلسه په ملي بګت باندې هغه پته ونه لګېدله هغه شانتې ملتوي شوله. خو سباله د تحریک انصاف طالب علمانو چې کوم دی نو دا یو خبر جاری کړو. دا خبر چې کوم دی نو د هفتې 10 ورځو نه مسلسل بنګلادیش کې چې کومه دغه پیښه رامنځته شوې د هغې نه پس دغه خبر گردش کوي او نن هم په دې باندې بیانیې راغلي دي. نو سبا به کتی شي چې دغه طالب علمان روزي او که نه دا صرف د دغه سوشل میډیا یا د ټیک ټاکو یا د ویوز یا د لایک دپاره صرف دوی دا خبرې کوي عملي خو هم څه کار کوي او که نه نو دوی د عمران خان د رخایې دپاره به دغه تحریک چلی او سبا نه به دوی دغه تحریک شروع کوي طالب علمان. نو دغه تحریک په انتظار کیو چې دغه طالب علمان روزي نه روزي دغه یو خبره ده. خو سبا له طالب علمانو دغه یو خبر جاری کړی دی
نو په دې باندې به خبرې اترې هم کیږي ځکه چې په 8 سپتمبر باندې بیا تحریک انصاف چې کوم د جلسې اعلان کړی دی خو دې وخت کې تحریک انصاف په څو ګروپونو کې هغه تقسیم شوی دی په پښتونخوا کې پکې هم یو شمېر ګروپونه جوړ شوي دي هغې دپاره سابقه صدر عارف علوي هغې ته دغه ټاکس حواله شوی دی او هغوی په دغه کې د مذاکراتو کوشش کوي نو کتې به شي چې په دغه مذاکراتو کې هغه کامیابیږي یا نه کامیابیږي نو په دې باندې خو سبا چې کوم دی دغه د تحریک خبره ده چې طالب علمان دغه تحریک چلی او کنه دا صرف ابس زبانی جمع خرچ خبرې وي ځکه چې دینه مخکې داسې ډېرې خبرې مخې ته راغلي دي چې دوی په سوشل میډیا باندې خو پرشر غورځوي خو چې کله د میدان خبره شي نو میدان کې بیا په نظر نه راځي نو په کار ده چې بیا په میدان باندې خبره کوي خو چون کېبل چې کوم سټرایک وشو نو په دغه سټرایک کې تنه زیاترو خلکو دغه ګیلې وکړې چې تاسو وفاقي حکومت سره په داسې په انا او په بغض کې لګیا نو په کار چې په دې سټرایک کې بیا د قام ملګرتیا کړې وه تاجرانو ملګرتیا هم کړې وه کم سټرایک چې تاجرانو جماعت اسلامي لخوا را جوړ شو چې په هغې کې جمعیت علما اسلام هغې کې پیپل پارټي هغې کې قومي وطن پارټي هغې کې عوامي نیشنل پارټي دې ډلو د هغوی د ملګرتیا اعلان کړو نو په کار وه چې په دې صوبه کې د هغوی حکومت دی او هغوی دغه و چېرې وفاق مونږ سره داسې کوي او داسې کوي نو دغه یوه ډېره ښه موقع وه په دې ملک کې ګران اورېدونکو دا یوټیلیټي سټور والا چې کوم دی نو احتجاجي تحریک چې کوم دی هغه هم دوامدار دی او اسلام آباد ته رسیدلی دی او پرون د پاکستان پیپل پارټۍ په هغې باندې ډېر سخت موقف مخې ته راغلی دی هغوی په خپلو خبرو کې دغه ویلي دي چې بلکې چې دا د ذوالفقار علي بټو د هغوی د وختو چې کوم دی د هغوی دا یوه منصوبه وه او د هغوی د وفاقي حکومت سره یعنی د خپل شریک حکومت سره هغوی په دې باندې ډېر سختې خبرې شوي دي نو د هغوی ترمنځ یو ډېر سخت تاوتریخوالي مخې ته راغلی دی نو کتې به شي چې دغه څه خبره وي خو خر عروب له وي عروج وي عروج له عروب وي زوال راځي دا یاد ساتئ یو سړی و چېرې د مرګ نه پس په ما سره حساب کتاب کېږي او د مرګ نه مخکې چې کوم دی نو په دې دنیا باندې اوس حساب کتاب روان دی او هغه حساب کتاب دا دی چې کوم نوکر پیشه سړي غرور تکبر کړی دی نو په هغه باندې داسې وخت راغلی دی چې دغه شانتې جټکۍ خوړلې ده موږ ته ډېر خلک موږ چونکې د خلکو په روزګار په حق کې یو د بېروزګارۍ په حق کې د سر هم نه یو خو ډېر خلک و چېرې د بعضې د ټولو نه یوټیلیټي سټورونو منیجرانو سره احتساب پکار دی هغوی چې ځان له کومې بنګلې روانې کړي دي کوم سیسټم یې روان کړی دی کومه وانه دانه کړې ده نو په دغه کې موږ بله مطالبه هم کوو چې په صحت کارت کې کومې وانې دانې شوي دي کوم کرپشن شوی دی کومو خلکو پکې ځان ښه کړی دی نو چې د هغې په ضد باندې هم کاروایو شي خو د سزا او جزا عمل شته دی نه دلته کې د ملک لوټ مار روان دی سیاستدانان په خپل ځای کوي بیروکراټ په خپل ځای کوي ادارې په خپل ځای کوي هره طبقه لګیا ده او بس کوشش کوي چې په څه طریقه باندې دا خزانه لوټ کم او ځان پوره کم نو د ځان د پوره کېدو یو کوشش روان دی او ډېر برپور کوشش روان دی د قام فکر نشته دی خو زه قام ته خیران یم زه ګوره زه چې دلته کې خبرې کوم که نه نه چانه ګیله کوم نه چانه شکوه کوم په دې ملک کې دې وخت کې ګراني روانه ده په دې ملک کې د بجلۍ لوډ شیډینګ انتخا ته ورسېده په بجلۍ په بل کې چې د 200 نه خدای پاک د چا یو یونټ هم نه زیاتی او خو یونټ یې زیاته شوه نه هغه خودکشۍ ته جوړوي نو هغه کم ټیکس او غونډه ټیکس یې را روان دی نو په دې باندې قام هغه بل ورځ راپا نسېده تاجرانو ډېر کامیاب احتجاج وکړو سیاسي پارټو ورسره ښه ملګرتیا وکړله دغه چې کوم پارټۍ وي خو د قام هغه شانتې صورتحال چې کوم دی نو هغه مخې ته رانلل نو په کار وه چې په داسې موقعو باندې موږ رونځو او په داسې موقعو موږ اواز اوچت نه کړو او بس موږ به د پارټو منو موږ به دې لیډرانو منو موږ له دې لیډرانو د کورونو نه راځي دوی موږ د یو ټیم غم کوي اوټم ورکه بس ورم که بس هلته کې بس وی مبارک هم شه کینې
خو دې وخت کې خو ګوره لږ اجتماعي سوچ کې د انفرادي سوچ نه روزه په اجتماعي سوچونو کې مونږ لګیا یو چې ماله به هغه نوکري راکوي ماله به ټرانسفارمر لګوي ماله په لارو کې شینګل راکوي. زه د 400 مثال ورکم نو عثمانزی بایپاس علب خان شیرپور روډ ښه علب خان شیرپور روډ چې کوم دی په هغې باندې په 11 کاله کې دا القوچې هغې ته چا توجه نه ورکوله چېرته خښته قدرې نه ده لګېدلې چې یاره دلته کې چېرته د ترقۍ عمل شوی دی. نو ترقي خو خیر سته 400 والو نه ده په کار مونږ ورته ډېر مخکې ویلي ترقي هم نه ده په کار. خو زه د مړو خلکو ته وایم دا کوم چې ماړه دي کوم چې دغه خلک خوښوي او اسمبلو ته لیږي چاړاریګان لیږي ګونګیان لیږي نو هغوی ته زه وایم د ټولې پښتونخوا چې خیر دی لږ د الله د رضا لپاره انسانیت ته وګورئ چې د انسانیت کومه تقاضا کوي انسانیت کوم قدر دی نو په دې کې د دې غریبو خلکو دپاره زمونږ شان خلکو دپاره اواز پورته کوي چې دا ګراني په مونږ باندې ده دا زمونږ د قوت خرید چې کوم دی نو دی دا برداشت سره دی نه چې مونږ دا سیزونه واخلو مونږ دلته کې خلک وړو ماشومان چې کوم دی هغه د سکولونو نه هغه ویستلی شو نو دغه یو ډېره غټه خبره ده. نو ګران اورېدونکو په یوټیلیټي سټور هم خبرې کولې دا زه نورو نوکرانو ته هم وایم نورو خلکو ته هم زه دا خبره کومه چې د الله نه ویریږئ. تاسو خو دې وخت کې په دې کورسۍ ناست یو کله په یو خوا تاویږئ او کله په بل خوا تاویږئ خو دا یاد وساتئ چې غورې داسې وخت راځي ډېر پولیس والا چې په پوزه یې مچ نه پرېښود موږ په دې 400 کې ولیدل هغه دې برخاست شو په ډېرو باندې انکوایري کېناستې د هغوی په سوچ او تصور کې دا چرته راتله ځکه چې هغوی به د ایسپروشو نه لکونه روپۍ راغستې او لکونه روپۍ به بیا مخکې هم خلکو ته لیږلې خو یو داسې ډي پي او راغلی چې هغه ډي پي او هغه د دغې برداشت نه کوي. بل ګران اورېدونکو مسلې ډېرې زیاتې دي. بل ورځ په ماجوکي کې یو چاپه وهلې شوې وه او هغې کې چې کوم دی نو بیا یو زنانه وه یو زوی و مور او لور و هغوی پکې پرس کانفرنس کړو ما په هغې باندې یو ویلاک هم کړو چونکې دې وخت کې ډي پي او 400 پلان ډي روان کړی دی پلان ډي کې دا دی چې کوم لوکل آیس کونکي والا دي آیس فروش دي نو په هغوی باندې بالکل کمپرومایز نشته دی خو ستاسو په کوڅو کې په محلو کې داسې خلک وي اوس زنانه هم خرڅوي او ماشومان هم خرڅوي نو پورې چې کوم دی نو ډي پي او 400 ته د دې اطلاع وکړې ستاسو نوم به پټ ساتل کېږي او د دغې خلکو نشاندهي ورته وکړې چې دا ګرفتار کړي. نو اوس موقع ده دې وخت کې نه شپارس چلی نه پیسه چلی نه زور زبردستی چلی نو اوس موقع ده چې دغه خپلې محلې دغه شان ګندګیرو نه د دغه شان ناسورو خلکو نه د دغه شانتې ارامخورو نه خلاصې کړې. نابلو چې کوم پریس کانفرنس په ماجوکي کې شو هغې کې هغه مور او زوی چې کوم دا کور ویډیو ما کتله نو هغې کې هر څه مات شوي دي هغې په پولیسو باندې تور لګو چې دا پولیس راغلي دي او پولیسو دا توړ کړی دی. موږ بیا په هغې کې یو ویډیو مو کتله چې د دوی مخکې دا کار دا کار کوو او په دې کې اف آی آر خوم شوي دي په دغه کور په دغه خاندان باندې دغه کې اوس هم مخروران دي څه کسانه خو بیا دوی توبه ویستې ده د الله په کتاب باندې نو د الله په کتاب باندې موږ ایمان روړی دی دغه زموږ یو ذریعه ده چې په دغې باندې چا نه وي ښې لخه دی او نه بدې لخه دی نو هغه د الله په کتاب باندې هغوی بیا سوګند څه کال مخکې غالبا دغه شوی دی ما سلمان شاه ریپورټ کته او هغې کې چې کوم دی نو ده هغوی دغه خلپ اغستې بیا هغوی ما ته اف آی آر راولېږلې بیا یو کس ویډیو رالیږلې د هغوی چې ما نه د 1 لاک روپۍ غوښتې کېدې. نو زه دغې خلکو ته خواست کوم چې چېرې داسې حقیقت وي چې څنګه تاسو وایې نو ډایرکټ ډي پي او 400 له لاړ شي او هغه سره دا خبره وکړي چې دا موږ سره زیاتې شوي دي موږ سره انتقام شوي دي موږ سره د پیسو دپاره شوي ده زموږ نه 1 لاک روپۍ غوښتنه شوې ده 1 لاک روپۍ ډیمانډ شوي دي نو په دې باندې تاسو خبرې اترې کولی شئ. باقاعده هغوی چې کوم دی نو ما ته هغه اف آی آر خو هم رالیږلي دي د هغوی هغه اف آی آر زما سره شته دي او نور هم چې کوم دی نو وایسونه هم رالیږلي دي بقیې چې کوم دی نو دغه ویډیو هم رالیږلې ده چې کوم کس په خپله وایي چې زما نه د 1 لاک روپۍ ډیمانډ شوی دی او ما نه 1 لاک روپۍ چې کوم دی نو اغستې شوي دي نه دي ما لا پوره نه دي اورېدلې خو دې کې داسې وي چې زما روندار ورور دې وخت کې په پنډۍ کې دي او په هغې باندې خو هم اف آی آر شوی دی نو په دې باندې دې خو هم زموږ سره انصاف وشي. د ډي پي او 400 نه دا کړی دا د معامله آباد ډبګي آبادي د آصف ولي سکندر آصف ولي سکندر دا آصف دا خبره کوي چې موږ سره دا زیاتې شوی دی
خو اف آی آر چې کوم لیکل شوی دی نو دې وخت کې په نظر داسې ډېر په وړو وړو دغه کې لیکل شوی دی او په دې باندې چې کومه پرچه شوې ده نو د دې پرچې چې کوم دی نو د دې کې د موږ سره انصاف وشي. نو دا په یار هم را لېږلی دی باقاعده هغه 1 لک روپۍ چې ته اخیستې شوي دی هغه هم کړی دی خو دوی ډي پي او صاحب له درخواست ورکړی دی خو په مخامخ یې نه دی ورکړی دا درخواست چې کوم دی دوی دفتر کې جمع کړی دی د دوی نه درخواست هم اخیستی شوی دی نو په دغه درخواست باندې انکوایري راځي نه راځي په دې باندې به زموږ نظر وي باقاعده دوی موږ وایسونه چې دوی کومې خبرې اترې کړي دي هغه وایسونه هم ټول ما ته را لېږلي دي او باقاعده دغه ویډیو خو هم راغلی ده چې زما نه 1 لک ډیمانډ شوی دی نو دې کې شفاف انکوایري پکار ده خو چرې دا خلک دا کار نه کوي نو خلک دې نور نه مجبوروي خلک دې غلطو ته نه جوړوي لکه څنګه چې دا زیات بیلونو خلک کونډو ته جوړ کړي دي خو دا بیلونه زیات نه راتلل نو کونډې به کله خو هم چا نه اچولې نو په دې وجه باندې دې طرف ته هم پاملرنه پکار ده چې په دې باندې کار وشي دا د سکندر بچي دي او د ماجوکي دي او ما سره رابطه کړې وه په دې باندې بس زما یو ویډیو هم راځي خو په ریډیو باندې خو ما د دې خبرې کولې ګران اورېدونکو خو داسې پولیس هم پوره نه دي خو داسې په بل چا باندې ناجیزه چاپې وهلې شوي وي نو زموږ دروازې هم کولو دي او ډي پي او 400 دروازه خو هم کولو ده بالکل ایغ په نیغه تللی شي خو پلانډي روان شوي دي په 400 کې ړومبي کې په ریکارډ د 70 نه زیات اف آی آر وشولې چې هغه غټ خلکو چې هغې ته لاس اچول ډېر زیات ګران و دویم چې کوم دی نو ړومبې دغه شو د سنیچنګ او د دې په ضد باندې کاروي شوله دریم تعمیري کار چې کوم دی نو هغه ځای په ځای په تاڼو کې په چوکیاتو کې هغه روان شوی دی او دا اپنی مدد آپ یعنی په خپله باندې چې کوم دی ډي پي او 400 مسعود احمد بنګج صاحب کوي او څلورم چې کوم دی نو دا پلانډي دی چې د کم په کلو کې خلک آیس کی د هغوی په ضد باندې کاروایي روانه شوې ده بل یو ډېر مهم خبر د ګران اورېدونکو هغه دی د وابډې والي سره چې په ثوابې کې د وابډې په اهلکارانو باندې ډزې شوي دي یو پکې شهید شوي دي او څو پکې جوبل شوي خو هم دي او هغوی دا ګڼي چې دا ټارګټ کیلنګ دی خو هغوی وابډې والا د نن په ټوله پښتونخوا کې احتجاجونه کړي دي په هر ضلع کې د هایډرو یونین لخوا احتجاجونه روان وو په دغه احتجاجونو کې هغوی دغه یو وینا کړې وه چې دا ټارګټ کیلنګ دی دا کم د حکومت چې دا غلطې پالیسۍ دي د دې موږ هم خلاف یو او دا ما مخکې هم ذکر کړو چې دا ریاست به دا وابډې والا اخلکاران چې کوم دی د قام سره جنګوي ځکه چې یو سړي پسې د زرو په ځای یکدم 15,000 یا 10,000 بیل راشي موږ ته یو بابا کال کوي که نه 45,000 بیل ورپسې راغلی چې پسې به 2,000 او 3,000 بیل لاته یکدم هغه پسې 45,000 بیل راغلی د کمې جمع کي نو د هغوی ذهن ډایرکټ چې کوم دی نو وابډې ته لاړ شي چې دا خو وابډې والا کړی دی خو هلته غونډه ټیکس ته چې کوم دی نو هغه نه ګوري حاجي مظفر خان ډېره زیاته مننه کوم او مکرم خان ډېره زیاته مننه او موږ ته چې کوم دی نو احسان الله حقانی صاحب چې کوم دی نو میسج کوي ستاسو خو یو جهان مننه نو ډایرکټ موږ د وابډې طرف ته چې کوم دی زموږ پام لاړ شي چې دا خو میټر لیډر او لنډمین او اس ډي او یو ایکسین او به دا دوی را سره کړي دوی پکې لوډ شیډینګ کوي اضافي لوډ شیډینګ کوي د فالټ بانه کوي خو دغه ټیکسونه یا دغه یونټ یا کولو چې کوم دی موږ د کم وخت نه لګیا یو چې یاره دا دغه راځي دا کومه شخړه چې کومه ده موږ ته مخې ته راځي نو دغه کولو خبره کوي چې یاره دا د حکومت ته طرف نه ده دا د ریاست ته طرف نه ده په دې باندې موږ هم ډېر زیات خفه یو او دا مسله چې کومه ده نو موږ ته خو هم جوړه ده موږ هم د سترګو لګېدو نه یو موږ لرې تحفظ راکړي موږ بالکل ټارګټ یو په ثوابې کې کولو په ډزې کړي دي دا ټارګټ کیلنګ دی نو د هغوی د ګرفتارۍ مطالبه یې کړې ده 3 ورځې الټیمیټم یې ورکړی دی او 3 ورځې پس هغوی وایي چې موږ به سلسله وار چې کوم دی په ټوله صوبه کې بجلي بندو په ټوله صوبه کې به موږ بجلي بندو نو دا ډېره غټه دړاکه ده چې دا کومه دړاکه دوی ورکړې ده چې موږ به په ټوله صوبه کې بجلی بندو او دا به ضلع په ضلع باندې بندیږي هغوی د پیسکو چیپ نه چې کوم دی هایډرو یونین والا دا غوښتنه کړې ده چې تم پوري په دې کې ایکشن واخله نو 3 ورځې الټیمیټم دی نو چې 3 ورځې پس په موږ باندې بجلی بند شي نو هسې هم لوډ شیډینګ دی او بیا به حالات نور هم خراب شي د خلکو هسې هم بېروزګاري ده کاروبارونه نشته او خو دا بجلی به بنده شوله
نو نور به روزګارونه په ټپه باندې کینی او خلک خو هغه دي چې بهر ملک ته تختی په پاسپورت او دفترو کې دومره رشته په قطارونو کې خلک ولاړ دي دلته کې د خلکو په شپږ میاشتو کې په څلور میاشتو کې پاسپورت نه جوړیږي ارجنټ جوړیږي منګه سیبل ورسټری وکړه خو ځا شپارس هم پکې وکړه کنه خپل تعلق هم استعمال کې 15000 روپۍ پاسپورت ته جمع کړي په 3 ورځو کې هغه جوړ شو خو اسلام آباد کې پکې شپارس وکړو خو دلته کې پاسپورت جوړېدل چې کم دی هغه ډیر زیات ګران دی او دی وخت کې په دې ملک خو ارزان شي نه هغه عمره ارزانه شوی ده چې 170 کې 165 ته عمره ریټ چې کم دی هغه را رسیدلې دي نو لکه سوچ وکړه چې دا د پاسپورت په وجه باندې نو خلک روان دي او مسلسل روان دي د دې ملنه او دې حکمرانانو ته دوی ته د احساس نه کیږي چې مل خالی کیږي د مل نه چې کم قابل خلک دي هنرمن خلک دي هغه بهر روان دي نو روزګارونه خو شته دي نه کارخانې شته دي نه ورځ تر ورځه کارخانې بندیږي میلونه بندیږي یوټیلیټي سټور باندې بندیزو لګي دی دا په خزانه باندې بوج دی نو دغه په خزانه بوج دی میلوم په خزانه باندې بوج دی ما یو ملګری دی 400 دی 15 دوړو میلیونه دي او ما بل ورځم دا خبره کړې و چې هغه ما شل لکو غټلې خو ما په 70 لکه د بجلی بیل راغلی دی او دا بیل به چې کم دینو 40 لک 25 لک راته نو دونه زیات بیل غوړه سي چې هغه شل لکه هم پکې کې خود له نورې مو پسې کې خود له او اوس په ان قریب د چې دوړو دغه میلیونه بنديږي په دې حالاتو کې څوک میلیونه نشي چلولي او نه دغه سولر سیستم دغه لوی میلیونه چلی لکه نن اوریز وکنن چې چا سولر سیستم لګولو ناغوی ته پته لګیدله چې هغوی ته پکې و ایسیو چا چې بیټرۍ لګولې وي چارج شوی وي هغې به نه څه ټیمه پورې کار کړي بیا به هغه چارج ختم شوي وي نو دلته کې د دې خلکو ډېر بد حال دی او د دې بد حالۍ ذمهوار چې کوم دی نو دغه ریاست دی او دغه حکمرانان دي او دې کې زه دا صوبایي حکومت هم ګرم ګڼم او دې خو دې ګرم ښه ډېر ګرم دی او وفاقي حکومت ډېر زیات ګرم ګڼم چې هغوی دا کم صورتحال د وفاق لخوا دغه ټکسونه دغه غونډه ټکس دغه هر څه لګېدلي دي خو ګران اورېدونکو دا سیاستدانان په یو بل باندې پوهېدي دا یو بل له لار ورکوي یو بل له مخه ورکوي دا موږ ته د غولولو دپاره موږ ته ښودنه کوي چلو په تقریر کې دا خبره وکړه لکه پلانکي خو ډېر زیات نر دی ښه ډېره ټیک ټاک خبره وکړه په تقریرونو کار نه کېږي عملي کار او عملي کار څنګه چې د نن هم درته یو هفته مخکې ووي چې د عثمانزی بایپاس سړک علب خان شیرپور روډ به جوړېږي غږ هم وله پورته که اواز هم پورته که 2 پیرې پې شینګل واچول د 11 کالو نه په دې چغې وخلې خو همت هم بیا نه له او دغه ځای ته چې کوم دی نو بیا هغه څه راغی چې یو هفته مخکې مو وي او بیا زه لاړم په سړک ودرېدم چې په دې څوک نوم نه کوي دغه سړک به هفته پس چې کوم دی په دې باندې به کار شروع کېږي شینګل پې اچولې شوي روړه ورته واچولې شوه خو نن چونکې باران پکې رالو موسم هم دغه نو ډېر زر ده چې دغه سړک مکمل شي او دغه سړک باندې د دونه خیوي ټرافیک دی خلکو ته دومره مشکلات دي عموما ډیم ته پې خلک ځي دومره لویه منصوبه ده هغې کې هم څوک داسې غیرتي نه و چې ځان ته یې ټوټه سړک جوړ کړو یعنې هغه د اربو روپو منصوبه ده خو هغه اربو روپو منصوبه چې کوم دی هغې د مومندو د پړانغار او د سپر او ملاګوري قوم هغوی یې دومره ذلیله کړل چې ځمکې خو ته یو په انتخایي په ارزان ریټونو واغستې په هغې یې مو سره امنه وکړه چې یاره دا د علاقې د خیر منصوبه ده نو بس خپلې ځمکې ورسره دا کړې اوس یې د پیسې ګیرې کړي دي او پیسې یې نه ټیکهدارانو ګیرې کړي دي اوس هغوی له پیسې نه ورکوي غرونه ختم شو د ویخه بیخه خو هغوی ته پیسې چې کوم دی نو هغه میلو نه شوې نو ګران اورېدونکو موږ د دغه وابړې په دغه احتجاج باندې خبره اتره کوله چې وابړې دا کم احتجاج روان دی او دغه احتجاج ته هم صوبایي حکومت ته او مرکزی حکومت ته پاملرنه پکار ده او چونکې موږ ورسره نن همدردي کوو ځکه چې رسا پې ډزې شوي دي یو شهید شوی دی پستنو کې مرې موږ هر وخت په وابړه باندې تنقید کوو د وابړې په اهلکارانو باندې تنقید کوو په پولیسو هم تنقید کوو ځکه چې دې سره د قام واسطه ده او هر وخت یې ورسره واسطه ده خو په داسې موقعو ورسره ودرېدل خو هم پکار دي چې نن دې ریاست د وابړې ملازمین هغه قوم ته مخامخ کړي دي ډال کړي دي او داسې ډېر ځینو کې موږ ولیدل چې وی وخل وی ټکول نور د غلا موږ ته اسلام اجازت نه کوي خو موږ څوک نو دغه وابړې ولم هغه مقدر کوي ته راشئ موږ په دې 400 کې ګورو خلکو میټرې چې کم دی نو ریوس کړي دي او دا اوس چې کمې میټرې روړي دي که نه
نو دا خو داسې د بیلې نه ورپسې تیز رواني دا خو دونه تیز رفتار میټرې دي چې هغه میټرې هغه خلکو پسې دومره یونټ اړي چې هغه بس پوره کوي نو ډیرو خلکو به کې اوس ګوتې والي ماهرین دلته کې ګرځي هغوی باقاعده پیسې اخلي د میټر او دغه میټر چې کوم دی نو هغه رستو کېږي نو هغوی هم دغه خبره کوي هغه ورځ په تنګي کې چې کوم دی نو یو پستنه کې بانډه شو او شهید شو شپږ بچي چې کوم دی نو یتیمان پاتې شو دغه شانتې په نورو ځینو کې موالو خو موږ دلته کې څه وایو وابډې والا له یونټ ورکوي تاسو ته دا پته وي چې پولیس والا ته ښه سرکاري پروتوکول مراعات عزت او ور یو شی شته فوجي ته دې وخت کې غوړي او وړو چې چینی په سو باندې ملاوي تاسو ته پته نشته تصور کې هم نشئ کولی چې هغوی ته څومره ارزاني ده د ګیز محکمې ته یونټ پریدي نادرا پاسپورټ بیت المال زکات چې څونه سرکاري محکمې دي هر خلکار ته چې کوم دی باقاعده د دې حکومت لخوا ډیر څه ورکړی کېږي دغه شانتي د استاذ ته ګوره یو تنخواه ورکوي سرکاري نورې ډیوټۍ پکې راشي مختلفې ډیوټیګانې پکې راځي چې په ټریننګونه پکې راځي چې هغې ورته لکونه روپۍ معایزه ورکړی کېږي خو صرف دې وخت کې موږ ته د وابډې والا یونټ ښکاري کوم وابډې والا غلا کوي بالکل یې خلاف یو خو د سزا او جزا عمل شته دی نر سړي نښتې لوټ مارې شروع کړی دی لاول وزیر اعظم غل دی بیا وزیر اعلی غل دی بیا ایم پی ای غل دی بیا ایم این ای غل دی نو بیا کمیشنر نو بیا ډي سي نو بیا ای سي او دغه شانتې بیا په پولیس کې او دغه شانتې بیا په نورو محکمو کې نو هر سړی غل او غل له لار ورکوي د الله یاره خو شته دی نه که نه او بل موږ د دې نظام نه څومره لرې کوي دا ریاست هم لرې کوي ما لرې دا ریاست او دا وزیر اعلی او دا د پښتونخوا حکومت ما لرې د دې خبرې جواب راکړي او د بورډ دا عمله چې 12,000 د ماشومانو د ماشومانې د هغوی اسلامیت ولې پیل کېږي دا ډېر غټ سوال دی خو دې ته سوچ وکړې که نه نو د دین نه زموږ څومره دوری ده موږ ته اسلام نه ښودلی کېږي بعضې علما په منبر کښېني نن د جمعې مبارکه ورځ وه قصې به شروع کړي موږ ته د شعور ضرورت دی موږ ته د پوهې ضرورت دی موږ پوهه شته دی نه موږ کې شعور شته دی نه موږ د اسلام ترجیحات اخم ګڼو موږ اسلام موږ ته څه وایي دې طرف ته موږ پاملرنه نه کوو دا 12,000 د اسلامیت پیپرې په دې به زه بار خبرې کوم کېدای شي چې ذهن په کار واخلي پی ټي آی والا وروڼه هغوی چېرته په دې باندې سوچ وکړي چېرته دا څه وشو په دې صوبه کې خو چېرته سوچ یې راغی چېرې موږ خو مسلمانان یو کلمه وایو زموږ بچي هم دغه سکولونو ته ځي او په دې سکولونو کې ورته اسلامیت ولې نه ښیي د اسلامیت د استاد دا نالیقه ولې دی یا د اسلامیت استاد پکې شته ولې نه د اسلامیت پیپر ولې پیل کېږي دا ډېر غټ سوال دی د دې سوال جواب چې کوم دی ریاست له او د دې پښتونخوا حکومت له ورکول پکار دی دلته کې د کرپشن چې کومه انتخا روانه ده کومه انتخا نو د هغې خط دی نو زما علماو ته هم دغه خواست التجا مې ده ورته چې تاسو نه به ډومبې تپوس کېږي چې د حضور صلی الله علیه وسلم د دین وارثان یې خو حق پرستو علماو ته ویم ښه په سیاست کې هم ښه خو علما شته دی خو دلته کې وګوره د خپلو مفاداتو لپاره سیاست روان دی نن د مولانا پل رحمان صاحب او د زرداري صاحب مذاکرات چې کوم دی نو کامیاب شو دا په ګورنرۍ باندې دي پی ټي آی سره په څه مذاکرات روان دي چې 2 سینټ ټیکټونه ته اخلي تاسو سره دا پته وي خو سینټ ورکړی کېږي او خو ګورنري ورکړی کېږي نو په دې صوبه کې هغوی سره یو کس دی او د هغه نوم دی خاجي غلام علي او خاجي غلام علي څوک دی چې موږ دا پیپر میل او شوګر میل چې کوم دی دا چې اغوستی دی دا هغه دی نو زور کوم ځای ته کوي پیسو طرفدار یو شی زور کوي غریب سړي ته به څه نه میلاویږي دلته کې د تحصیل د جمعیت علما اسلام په صدارت باندې لانجه روانه ده مولانا اشم صاحب چې کوم دی تحصیل امیر شو اوس په دغه راځي ضلعي انتخابات په کېږي نو د هغې نه مخکې دا وینا وشوه چې یاره انتخابات یو 2 ورځې لیټ شو دې دروغو ته وګورئ ښه او په هغې کې دغه دوران کې چې کوم دی نو هغوی انتخابات کولو کسان رالل
وی لکه دا څو خوښوې لاس اوچت کې، دا څو خوښوې لاس اوچت کې، دا څو خوښوې لاس اوچت کې. بیا د هغې شمېره شوه په جمعیت العلماء اسلام په آیین او په دستور کې کله هم داسې انتخابات نشته دي، داسې انتخابات نشته چې لاس په اوچت کې او دې دی او دې دی او دې دی. دې خبرو ته سوچ وکړئ، دې خبرو ته دا سوچ پکار دی. غلطۍ ګوره موږ ټولو کې غلطۍ دي، مفادات هم دي، خودغرضۍ دي راکې، اجتماعي سوچ نشته، انفرادي سوچ باندې لګیا یو. خو چا سره خبره کې زه خو په سړک خبره کوم نو کنځلې راپسې لیکل کېږي، وي مخکې چېرته تللی وې د خدای تعالی بندګانو دا 12 کالو شو چې د حکومت دی او دا سوشل میډیا راغلی ده. مخکې ته ما په دې ریډیو تازه اورېدلم، د نیشنل حکومتو د ایم ایم ای حکومتو تازه اورېدلم، زما خبرې دې اورېدلې دي. زما په خبرو کې خو تاسو تضادات کتلې وي نو بیا صحیح ده، خو څه مفادات هم کتلې وي نو بیا صحیح ده. خبره هم په جار کړې ده. بعضې خلک ټیلیفونو کې، بعضې نه یو کس نیم دی قسم به مخوري زه په دې پارټۍ کې یم، زه په دې پارټۍ کې یم، بس خپل مفاد لپاره د لیډر دپاره به خپل ایمان خوارئ، خپل ایمان به په دو لګولي، هغوی ته به خیران شي. د الله د قهر نه ویرېږي، بره د الله کیمره لګېدلې ده، د اړه صفا کې زما دا ټول لیډران د سر ګلونه دي، خو چې زما د قام خیال ساتي، زما د ضلع او د صوبې خیال ساتي. او که نه د دوی به مزې وي، د دوی به چرسي وي، دوی به خوشحالۍ وي، دوی به خپل ژوند چې کوم دی ښه کوي. او دلته کې به موږ خوارو زار یو، ذلیله به یو، بجلي به موږ ته نه وي، ګیس به موږ ته نه وي، ګراني به موږ ته وي، لارې کوڅې به زموږ خرابې وي. نن چې لږ باران راشي، راشي دا پړانګې وګورئ، راشي تانګې وګورئ، راشي شب قدر وګورئ، په دوکانونو کې اوبه ورشي. دلته وي ټیمې سره پنډ نشته، تنخواګانې ورسره نشته. د خدای تعالی بندګانو خو استعفا ورکړي، دغه چوک کې کښېنئ که نه. هسې هم دې حکومت او دې ریاست خو په درنو باندې او په احتجاجونو باندې ایمان روړی دی. موږ به صرف احتجاجونه کوو، درنې به کوو، د دوی ذهن دونه نه راځي. نو زه سبا له تحریک انصاف والا طالب علمان چې کوم دی هغه سبا روزي او ډېر غټ تحریک دی او د هره لاره کوڅه او هغوی وایي چې دا تحریک په چې کوم دی په ټول ملک کې خورو. یو وخت به داسې راځي دې حکمرانانو ته پکار دي. او زه جنرال صاحب ته هم چې جنرال صاحب قام ډېر زیات ذلیله خوار دی، د قام ژوندونه په دو لګېدلي دي، خلک بچي خرڅوي، خلک ګردې خرڅوي، خلک خودکشو ته جوړ دي. چېرته احساس راسره شته، چېرته دومره په ذهن کې راځي چې د خلکو نه روزانه ټکسونه اخلو، دا پیسې زمونږ د خېټو ته ځي، مړه خو هم نشته، لندن ته ځي، دوبۍ ته ځي. چا سره حساب وشو؟ خو د یو سیاستدان سره حساب وشو که نه، نو زمونږ نه د ایم اف قرضې ته ضرورت شته، هېڅ چا ته هم ضرورت نشته دی. کو چېرې د یو سیاستدانانو سره حساب وشو، دونه پلازي او پلاټونه اخیستي دي، دونه پلازي او پلاټونه اخیستي دي، ښه سرکاري ځمکې دوی واخیستې، سرکاري ځمکې چې کوم دی نو خلکو پسې ولیکلې. دلته پټواري سیسټم ته چې راشي، ضلعې چلی، ډي سي چلی، د ډي سي کور چلی، د بچو یې پیسونه ورکوي، د بهر ملکونو دورې ورکوي. ډاکټر ته وګوره، بعضې ډاکټران بهر ملکونو ته ځي، ګاډي ورله اخیستلې کېږي د څه دپاره چې د هغه کمپنۍ د هغوی به لیکې، کومه کمپني چې تاله وسایل درکوي، قام دې تباه شي. نن ولې دوایانې په موږ باندې اثر نه کوي؟ په دې ضلع کې موږ وکتل که نه چې پانسي کېږي نه چې عمر قید خو که نه، او چې عمر قید نو که نه، نو دوی له دا مخونه تورولو، په خرو سورولو، په دې بازارونو کې ګرځولو چې ته د پټو په منځ کې د یو کمره جوړه کړې ده، کارخانه دې پکې د میډیسن کولو کړې ده، ایګمنټین او دغه شانتې ګولۍ ته جوړې، او هغه ګولۍ چې په 500-600 باندې پلته ده. د الله نه خو یره نشته، دا د انسانیت قتل دی، د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی. دوی د خپل اړخه چې کم دی. خالد منصور ټیک خبره کوي، خرج ناششته پکې چوله چې بل څه پکې نه چول، نو ناششته ده بس مونږ خو خوله کې واچو اوبه ورپسې وڅکو به تېره شي، بس دا صحیح ده. او دا ایګمنټین ګولۍ دا په غټ اپریشنو کې استعمالیږي. دا زمونږ د قام دغه دی. خو دلته کې زمونږ ګیله چې کومه ده نو د دې صوبایي حکومت نه ده. پرویز خټک پې تېر شو، د ملمجبې سکینډل لاړو، دفن شو، لارې ورله ورکړله،
BRT کې چې کوم دي د پیسو یو خد وکړو تبه یې وکړله هغه BRT چې د هغې نه په کمو پیسو باندې په ملتان کې هم جوړه شوې ده د هغې نه په کمو پیسو چې د لاهور او د اسلام آباد راوالي نو 3 BRT چې کوم دی 3 BRT ښه د پېښور دا یو BRT ته نه په ډبل دا دې کې په دې څه لګي تر اوسه پکې د سیکل ځای نشته تر اوسه پکې سړکونه کاږه دي تر اوسه چې کوم دی نه هلته بد خال دی تر اوسه هغه BRT مکمل نه شوه سونامي ټري دا کم د ونو پراجیکټ چې راغلو چې 1 ارب ونې به په دې پښتونخوا کې کرل کېږي تیرې او پسې موږ له سوات او د دیر ځنګلاتو مو سوځول د دې دپاره چې حساب کتاب ونشي خو سبا سره حساب کتاب کوي نو موږ ورته چېرې د دیره ځنګل چې کوم دی هغه سوځېدلی و او تاسو ته دا پته وي ښه د دیر کې د خلکو دا غرونه دي د خلکو ځمکې دي هغوی پکې دا ځان له ونې وکري نو بیا د خپل پټي نه به ونه نشي وهلی هغه ونه هم په دغه 1 ارب کې شمېرل کېږي بیا راغی محمود خان صاحب هغه ته هم د 21 په سلام هغه خو صوبه خله تاړ کړه لاړه پارټي جوړه کړله همدې ادارو وله لار ورکړله بس هغه صفا شو دې سره احتساب پکار و حیدر خان دلته وزیر اعلی راغلی په تاریخ کې به داسې وزیر اعلی رانشي چې ټول اپوزیشن پارټۍ ته خوشحاله وي اوس هغه هم سیټ ته کړی دی قابل سړی خو دلته کې مخې ته نه راځي تاسو غورئ خو د 2-3 میاشتو کې وګورئ نو د حیدر خان هغه شانتې سرګرمۍ نشته ډېر په طریقه باندې قابل سړی د پاټو په دغه باندې په مشوره باندې هغه سیټ ته کېږي داسې وزیر اعلی راغلی چې کومې ضلعې ته ورته وي جیبونه مې ډک دي 97 ارب کې ورته دا صوبه پرېښې وه 97 ارب کې 1000 ارب ته چې کومه د صوبه ورسېدله 1000 ارب ته قرضدارې شوله یونیورسټۍ جوړې شوې کالجونه جوړ شو اسپتالونه جوړ شو سړکونه جوړ شو بیچوګانې جوړې شوې سکولونه جوړ شو څه پکې جوړ شو زما د 400 نه میډیکل کالج لاړې یو پرې ولې 1000 روپۍ ښودلې وې بل ولې 1500 یې خلې بل ولې روپۍ ښودلې وه اخره کې یو پسې هغه منصوبه ختمه کړله دلته کې یو MS صاحب و هغه ولې بریفینګ ورک اوس هم شته بریفینګ یې ورله ورکړه چې دلته کې 400 والو ته د میډیکل کالج ضرورت نشته دا پېښور ته نږدې دی پېښور ته لنډ دی خو چې هغه صحیح بریفینګ ورکړو نو دغه منصوبه به زموږ نه نه تلله د 2002 نه شروع منصوبه 2024 پورې هغه دا دونه حکومتونه پرې رالل خو هغه منصوبه هغه میډیکل کالج هغه دلته جوړ نه شو ښه بیا یو بل بریفینګ ټیک ټاک وشو دې د رزړ هسپتال کې چې دا کم د اکسیجن دا پلانټ لګېدلی دا د ایبټ آباد منصوبه وه خو دا منصوبه دلته کې رالله ولې دلته کې راغله چې دې ورته صحیح بریفینګ ورکړی شو دا ظلم او زیاتي موږ سره روان دي داسې د هرې ضلعې دا حال دی دا زما خبرې خو د قام نه خبرې ترې اخلو که نه نو قام وایي هغه مخکې خلکو څه کړي وو هغه وفاقي حکومت هغه خبرې هم ختمې شوې دلته دا صوبه د دې واکداران د دې صوبې ذمهوار دي پرون هم خبرې کړې وې که نه چې اسلام آباد ته د اجلاس لپاره لاړل 40,000 روپۍ ټول به ګنټه تېره کړي ځان سره 40,000 روپۍ هم وروړي 40,000 روپۍ او پېټرول او ورسره خوراک څښاک او چې چا پکې هلته شپه خوښه وه نو هغوی پکې شپې ته هم رخایشته پاتې شو دا د دې صوبې د خزانې پیسې وې دا کم 1000 چې موږ قرضداري کېږو دا د دې نه وځي او دا موږ چې کم ټکسونه ورکوو دلته کې د دې 37-38 محکمو پیسې دی وزیر اعلی لځي او دا وزیر اعلی یې بیا څنګه لګوي بیا اعلانات وکړي خو عملي کېږي نه قانونونه پاس کړي خو عملي کېږي نه دې حکومت یو قانون په سایبر کرایم 2016 پیکه یو قانون جوړ کړی زبردست قانون دی خو عملداري پې نشته هلته کې چې کوم ناست دي هغوی صرف د دغه افسرانو دپاره کار کوي دا کومې محکمې چې دي دوی پسې به څه نه وي بیا دې راګیرئ نور چې چاته کنځلې کېږي چاته ردې بدې کېږي د چا په کور کې آډیو ویډیو کېږي د چا نه پټ ریکارډونه کېږي د دې دپاره دومره سخت قانون دی چې انتخاب ده چا پسې کنځلې کېږي چا په د چا بېعزتۍ کېږي هغه قانون باندې عملداري نشته سپې دلته ما له شهباز شریف نشي راتلی نه ما شهباز شریف سره کار شته او اوس خو تاسو ته هم واضحه شوه که نه په 28 اګست باندې دې ملک یو احتجاج وشو که نه په دې صوبه کې هم ډېر غټ احتجاج و ریکارډي احتجاج و
ستاسو د کلي نه څوک راوتلو کوم ایم پی او ایم ان راوتلو چې د قوم مشري کړې وه په دې خبرو لږ ځان پیول دي چې کم خلک د قام سره مخلص دي کم خلک د قام په مفادو کې دي او کم خلک په خپلو مفاداتو کې دي ډېره زیاته بدخلي روانه ده الله م پې که زما خو دغه خبرې دي ګران اورېدونکو زه خو دا نور څه نه وایم خو چې دلته د خلکو خبرې واورئ نو ډېر حیران کن به شي یو اخیرني ټاپک باندې خبرې اترې کوم د ما چې څومره خویندې میندې زما دا غږ څومره خویندې میندې غږ اوري خلک وایي که نه چې واده کوي نو یاره وي ښځې ډېرې دي چې واده کوي رشتې کوي که نه نو وي ښځې ډېرې دي خو زه وایم ښځې پیدا کول ډېر ګران دي ښځې پیدا کول ډېر ګران دي نو د هغه به تاسو وایي چې ښځې به څنګه پیدا کړو زمونږ پخواني خلکو وګورئ زمونږ ډېرې زمونږ میندې زمونږ خویندې په کورونو کې ناستې کورونه یې راټول کړي او دا یو ډېره خمه خبره ده چې د کامیاب سړي شاته د ښځې لاس وي زمونږ دلته کې یو زنانه ده د چارسدې ده تخمینه دورانی دا د مصطفی کر لاول ټبرو د هغوی کوروالا وه مصطفی کر ګورنر هم پاتې شو وزیر اعلی هم پاتې شو بیا د هغې نه طلاق واخیسته بیا شهباز شریف چې اوس وزیر اعظم دی دوی سره یې واده وکړو دې پکې د پنجاب دارې دوه پیرې وزیر اعلی راغی او نن پکې وزیر اعظم هم راغی نو دا یو مثال ورکوي خو ښځه هم ډېره زیاته قابله ده چارسدې سره دراني خاندان نه ده او ډېره قابله ده خپل کتابونه یې لیکلي دي دلته د سترګو هسپتال هم په دې شیخ کلي کې دا هغې کولو کړی په خپل کور کې خو ښځې پیدا کول دا ډېر ګران دي په رشتو کې ډېر زیات احتیاط وکړئ ډېر زیات احتیاط وکړئ نن سبا خلک په پلینونو باندې ودونه کوي دا د دې دغه کې بل د چارسده کې چې څومره مړ شو په دغه کې نه نو په جایداد پکې ډېر کم شو خو د زنانو په توتو مې باندې د زنانو په توتو مې باندې زه هغه پلار ته سلام کوم چې هغه ته پته ولګي لور ورته خبرو کی زنانه ورته خبرو کی او هغه خبره رښتینولۍ ته بوزي یا په هغې باندې خپه کېږدي ولته کښېني او هغوی سره خبره په کمره خلکي نو هغه جذباتو کې راشي یا خو د پیسو په نشه کې وي یا په خپله مستۍ کې وي یا الله سره جنګ کوي او دونه انا او بغض به کې وي خو خدای تباه کوي ولې دا یاد ساتئ ښه نو په دې عرصه کې ډېر احتیاط وکړئ یو طرف مورئ کم زنانه چې دغه شانتې صورتحال جوړوي یو ځای کې ګوره رشته دې نه کېږي واده دې نه کېږي کوله ووایئ او مور پلار ته هم وایو چې د خپلې لورکۍ نه تپوس کوئ د خپلې لورکۍ نه تپوس کوئ او چې تپوس ته نه کوئ نو په غم وړئ دا دې ته وایي دوستي ښه دې ته وایي رشته پخواني خلکو به په صرف زباني جمع خرچ خبرې به وي رشته به وشول او کامیابه وه او نن پکې ښه غټ غټ لیکلو شي او بل دومره څه لیکئ چې خپل وس کې لرئ دا مه وایئ دا زه پریکټیکلي خبرې راته کوم چې کومو خبرو نه موږ تېرېږو نو دا مه وایئ داسې لیکل مه کوئ په چا هم اعتبار مه کوئ دونه بې اعتماده معاشره ده که نه داسې بې اعتماده مور او پلار پیدا شوي دي چې بعضې خلکه پیداګیر پې کوي نو په دې باندې سوچ وکړئ ګران اورېدونکو دغه و زمونږ نننی پروګرام داسې خبره شوې وي چاته بده لګېدلې وي برملا ترې معافي غواړو بره د الله کیمره لګېدلې ده کله هم دې دپاره پروګرام نه کوم چې ډېر ښه ډېر اعلی ډېر زبردسته یو ټیم ته نوڼی نه جوړېږي بس مخکې بچاوي او لیب خان ډېر ښه پروګرام کوي لیب خان ډېر ښه دی هغه خبرې هم بس ختمې شوې اوس الله ته بس جون ختم دی نو وخت سر ته رسي او دې وخت کې انسټاکر صاحب چې کوم دی په رابطه کې دی خو بهرحال زه چې کوم دی نو پروګرام دغه کومه دغه شعر ویمه چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب حق خبره چې د زور مخکې کولی نشي حق ویل دي د حق ملګرتیا وکړې او د الله نه ویرېږې مونږ ټولو له د الله نه یره پکار ده دین طرف ته توجه پکار ده
اجازه اخلم په دغه شعر سره چې ګوتې قلم